ځوان دی او یو کس یم دلته چې بار څه کېدم چې دننه ګاګ ته سودا ورکوم نو چې بار وګورم نو بیا څه شی نه وي د پوډریانو د لاسه ډېر تنګ یو او د حکومت نه دا مطالبه کوو چې دا ګندګي دي زر تر زره ختم کړي. ټولو ته دا خواست دی چې دا خرڅ والا کسان چې کوم دي انسپکټر صاحب ته ټولو ته دا خواست دی چې دا خرڅ والا دا کسان دې بند کړي شي دوی به خود ختم شي چې هغه نه ختم شوي چې دوی نه ختمېږي او خامخا په دې باندې یو ایکشن اخیستل پکار دي چې خرڅ والا زیات تر زموږ خرڅ والا چې کوم دي د دې باندې غټ سپورټ دی او دا سپورټ د دې ختم شي او دا کاروبار ختم. نوم دی ګل مست خان د رشکې اوسېدونکی ما دلته کې موږ د پوډریانو د لاسه دومره تنګ راغلي چې بار سامان نه شو خورې چې بار سامان کېږو چې موږ دننه ګاګ له سودا ورکوو بار نه یې رانه څه ناسه اوچت کړي وي. یو د پوډریانو نه تنګ یو یو دویمه نمبر موږ ګندګیري ده په رشکې کې دومره ګندګیري ده زه ډي سي ته سوال کوم چې لکه د دې مخنیوی دې وکړي ځکه چې موږ یې ډېر تنګ کړي ګند راوړي او د خلکو په کوڅو کې د دروازو مخې ته اچوي وایي دا سرکاري روډ دی دا سرکاري لار ده موږ ته څوک څه نه شي ویلی. مهرباني وکړئ تاسو د دې مخنیوی وکړئ تاسو راشئ وګورئ دا رشکې سیکنډري سکول مخې ته وګورئ دومره لویه لګوله پرته ده دومره د ګندګیري پرته ده چې زه ته ویلی نه شم. نه بیبی ولګي په ټکټر یې کندې ته وغورځوي او چې هغه څنګه کندې ته وغورځوي دی راشي په لارو کې بیا په لاره کوي نو که د دې لارې په ځای دې کندې ته اړوي نو ښه خبره به نه چې په لار کې اړوي خلکو له جامې پلیتوي هره لوبه پکې کوي دا نه وایي چې ګنیره دا مسلمانانو دا کپړې پلیتې شي او موږ یې دا څوک لمونځ کوي نو دا دې ازار به چا ته وي ګناه به یې د چا وي. نو زه ډي سي ته سوال کوم چې دی د رشکې د ګندګیرۍ او د دې پوډریانو د دې مخنیوی دې وکړي ځکه چې موږ ته ډېر تنګ راغلي وو.